أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. سورة احقاف مخی آیتونو کې د موسی علیہ السلام راتلو تذکره وا. موسی علیہ السلام له کتاب ورکړی شوی و. هغه وخت کې دور کې هغه د خپل زماني امام او رحمتو دا قرآن کریم راغلی نو دا د قیامت پورې دی. یا تذکره د خلکو وا بشارت خلکو ته چې ایمان راوړل عمل صالح کړل دنیا کې په دین باندې کلک او مضبوط ولاړو نو دې پاره به جنتی یا رتره په دې باندې نه بیا د انسان د مور پلار سره د احسان تذکره وا چې هغې سره به ژوند څنګه تیری. د مور پلار ته باندې ځان لا احسانات دي. د مور احسان چې ګوري نو هغه ډېر زیات دی. د هغې تذکره وه دارنګې دی لګیا دی د مور پلار دپاره پکې دعا هم کوي نیک اعمال هم کوي د الله نه سوال کوي یا الله ماله توفیق راکړي چې زه نیک عمل وکړم زما چې څومره اولاد دی یا الله غم صالحه کړي. الله رب العزت وی دا کسان د دې عملونه موږ قبلو او دی چې کوم ګناهونه کړي هغه ته معاف کوو. دا بشارت دی د مسلمانانو مؤمنانو دپاره. بعضې خلک داسي چې هغه مور پلار ته بد رد وایي که هغه ته هغه خبره کوي اسلام ته د راتلو خبره کوي نو دیم پاغی بانی خپکیگی. افل لکم اتعداننی ان اخرجا وقد خلت القرون من قبلی. تم ما د دین یاره چې دوباره بیا را پورته کولی کیږي او دومره زمان خلق تیر شي دي څوک را پورته شو یا نور خلق را پورته کیږي چې موږ به هم ورسره را پورته کیږو. د هغو څه مخه وځي زموږ به ورسره هم وځي. خلق دا خبرې کوي او مور و پلار الله ته فریاد کوي لکه تبا کېږي په دې عقیده باندې په دې ته چې کم باندې روانې. اوس دې آیتونو کې تذکره د دې ده چې دې خلکو چې کم اعمال کړلي کم عقیده لرله نو دې باندې فیصله شوې ده. څومره چې تیر شوي دي فیصله پیش شوی دا چې عقیده خراب ده عمل خراب ده د جناتو نه که د انسانانو نه نو دا به تاوانیانی. چا چې څومره اعمال کړي د هغې اعمالو بدله به ورکولی کېږي. دنیا کې مزې کړلي چرچې دي مزې دي. دنیا کې د الله حکم نه دی منلی بلکې خپله مرضي کړله نو قیامت کې ورته ویلی کېږي اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. دنیا کې تاسو خپل مزې اغستی دي خپل څه چې وو د دنیا کې مزې چرچې پیدې
څه چې وي هغه تاسو اغوستي دي، نن ورځې موږ سره ستاسو څه نشتي، نو نن ورځې تاسو له بدله به د عذاب درکولی کېږي. نو دلته کې تخویف اخروي ذکر کوي. نو دلته کې ورپسې واذکر اخا عاد نه تذکره کوي د تخویف دنیوي. او دنیا کې ګوره مخکې خلق تباه شوي دي، خبره نه منلي، تباه شو. ورپسې د هغې هغه حال ذکر کوي، بیا وروستو بشارت به ذکر کوي، د مسلمانانو خبره به ذکر کوي. اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس. دا کسانو چې لازم شوی دا پدی باندې خبره فیصله فی امم پا امتونو کې قد خلت من قبلهم چې تیر شوی دی د دې نه مخکې من الجن والانس د جناتو انسانانو نه. انهم كانوا خاسرین یقینا دی وی پدې کې یقینا دی وی تاوانیان. دنیا کې ایمان نه دی راوړی، عمل صالح نه دی کړی، بلکې الټه لګیا دي حق ته وی اساطیر الاولین، لګیا دی مور و پلارې که په هغه باندې روان دي هغې ته وی تاسو په کم دین روان یوئ. مور و پلارې په دین روان دي او دی پکې په بېدینۍ روان دی. نو الله وی مخکې څومره جنات تیر شي دي، انسانان تیر شي دي، قد خلت من قبلهم. ناغو ټولو باندې دا خبره لازمه شي دا فیصله په هغې باندې شوې ده. انهم کانوا خاسرین چې یقینا دی به تاوانیان. ولکل درجات مما عملوا د هر چا دپاره درجې دي په وجه د هغې باندې چې دوی کوم عمل کړلی. دنیا کې چې دې څه کړي د هغې د وجې نه به تا دپاره درجې. که نیک اعمال دي کړي نو اوچتې درجې به میلاویږي، او که بد اعمالي کفري شرکي او د هغې نه نور ګني نو د هغې نه لاندې درجې به میلاویږي. جنت کې درجې په بره خیږي، او جهنم کې چې درجې نو هغه چې څومره خراب وي نو به د ټولو لاندې. مخکې یو ځای کې تېر شي منافقانو په باره کې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقان چې دي نو دا په درک اسفل کې د ټولو لاندې درجه کې وي د جهنم کته وتلي. ولکل درجات مما عملوا د هر چا دپاره به درجې د وجې د هغې نه چې دوی کوم عمل کړلی ولیوفیهم اعمالهم، او دې دپاره چې الله به پوره پوره ورکوي دوی لا بدله د اعمالو د دوی وهم لا یظلمون، او دوی باندې به ظلم نه کېږي. چا که نیکي کړله نیکي به تکټ کېږي نه، چا چې بدي کړله نو نورې بدیانې به پسې زیاتولی کېږي نه. ویوم یعرض الذین کفروا په هغه ورځ باندې چې پیش بکړی شي هغه کسان چې کفر یې کړلی علی النار په اور باندې. کله دی اور ته پیش کړی شي اور ته ورننوځي اور ته اچولی کېږي یا اور ته واچولی شي نو دا خبرې به ورته کېږي وخت په وخت باندې. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تاسو اغستوی خپل مزې فی حیاتکم الدنیا په خپل ژوند دنیوي کې. ژوند دنیوي کې تاسو خپل مزې اغستې دي، تاسو خپل مزې ضایع کړلي، نو اوس تاسو زموږ سره د مزو ځای نشتی ښه، تاسو خپل مزې ضایع کړلي. اذهبتم طیباتکم، تاسو اغستې دي، تاسو به ولي خپلو مزو لرا فی حیاتکم الدنیا په خپل ژوند دنیوي کې. واستمتعتم بها، او فایدې حاصلې کړلي تاسو په هغې باندې. فالیوم تجزون، نو نن ورځ بدله درکولی کېږي تاسو له عذاب الهون، د عذاب سپکوونکي، بما کنتم تستکبرون فی الارض، په سبب د دې چې تاسو تکبر کاو په ځمکه کې، بغیر حق په ناحقه. ستا دپاره حق نشته او لګیا دی وایي لوی لوی وایي.
وبما كنتم تفسقون او بسبب د دې چې تاسو فسق کاو، تاسو فسق کاو د حق نه وتی، د دین نه وتی، دین اسلام نه وتی او نور کارونه یې کول، کم کارونه چې په دین اسلام کې نو. نو باندې خلک یاد تکبر کوي، دینی کار باندې وته ځان بد کاری، ها نه زه اوس دا کوم وي، خو خبره باندې ځان بد کاری. وذکر اخا عاد، تذکرو کا دی خلقو تا د عادیانو د خیر خوا، عادیانو ته الله وی منګه لګلو پیغمبر، اخاهم هود اوي بلځي کی وي عادیانو خیر خواو، پیغمبر چې ناغه خیر خوای د قوم، کم چې دیندار دی نو دا د قوم خیر خوای، کم چې دیندار دی نیک عمل کون کې دی نو دی وای دا ټول دی راشي دین ته، دا ټول دی اسلام ته راشي، دا ټول دی کارونو کی، لیکن چې دچا زړه خراب دی ناغوی نو دی چې شي لکه دا د ته ولې داسې میلاویږي، او دا په دنیوي کارونو کې چې دین پکې نه نو هغه خلک په دې باندې بیا زیات خفه کېږي، زیدي پکې، حسدي پکې، عنادي پکې، هغه خبره کوي د یو فقیر بل فقیر بدی شي، د یو سوالګر دو سوالګر چې یو ځای شي بیا جګړه، زه په دې طرف را روان یم نو ټول را روان نو بیا جګړه، ولې دا دنیوي کارونه دي که دنیوي کارونه چې کله دا دیږي هلته کې هغه ته فایده میلاویږي، دلته کې چې دا بل نه د فایده خرابېږي نو دی بل سره ضد کوي، عناد کوي. کله چې یو پوسټ راوځي، نوکری راوځي، هغې باندې ګڼ کسان یې هغې درخواستونه ورکي، نو دا یو چې د دې یو دا بل بدي شي او د بل بدي شي، د ده کار دی ونه شي او زما کار دی وشي، دی به څه پوهېږي، دی څه پکې نشته. نو وذکر اخا عاد، د دې خیر خواو پیغمبر د دې خیر خواو ناغه الله وی داغه تذکره وته او اذ انذر قومه بالاحقاف، کله چې یره ورکړه خپل قوم لرا بالاحقاف د شګو پاډې رکو کې، بعضې علاقې رملی علاقې وته یلته کې ناغې کې شګ د شګو ډېره کوي دي، هلته کې بیا په دې بهر ملکونو کې سعودي کې هم اخوا او شاګې دا نورې علاقې دي ملکونه دي، په هغې کې هم دا قصې سړی چې ګوري یو ورځ په دې طرف باندې لاړ شي نو دا ډېره کې به یو ځای کې پروت وي، چې بیا پې راځي واپس راځي په دغه لار باندې ډېره کې به هغه ځای کې نه بل ځای کې پروت وي، هغه سیلۍ بربوقۍ سیلۍ هغه یو ځای نه شګه ویسي بل ځای هلته ډېره کې جوړ کړي. دارنګې کله کله پکې داسې هم کېږي بعضې علاقې هغې کې لیکلي هغه دا مخکې دا علاقه چې دا خطرناکه دی ته به نه ځئ، بعضې خلک هغه چې کوم سیاحت والو هغې پکې روانې مخې ته تللي بس پته نه لګېدلي واپس شوي نه دي، کله کله پکې داسې وشي مخې ته سړی روان دی نو خو رفتار سلو دی ناسا و بدا شګه پې راغله په شګه کې پټ کو، پټ کو خبره خلاص شوه، هلته کې ښخ کو، شګه کې ښخ شو، داسې کېږي. او کله بعضې علاقې داسې هغې کې دا شګې سم الوځي، کله چې په دغه طرف باندې سړی ګاډی پاک کړی را رواني په روډ باندې نو چې کله په دې طرف باندې ورتیر شي او ګاډی وګوري ټول هغه کرخې شي شګو د وجې نه. ان انذر قومه بالاحقاف،
وای دا عمان سره خوا کې علاقه وه، سو وای دا د یمن مغربي جانب و. په هغه علاقه کې دغه د شګو ډېره کوي او په دې کې پیغمبر ورته راغی خیرخواهي وکړه. نو بعضې علاقې داسې کوم چې اخواته د شګو هغه کم ځایونه یې هغې باندې بیا څوک اوسېدی نه شي، یا دا کم څه چې شوي دي دا هغې نه وروستو شي دي، عذاب پرې راغلی تباه شي دي، بیا د هغې نه وروستو پکې بیا څوک نه شي اوسېدی. سبا کنډرات کله کله داسې هوا پرې راشي هغه شګه پرې راشي خالي کي، دا هوا چې پرې راشي شګه ترې ویسي خالي کي، نو څه نه څه ښکاره شي که نوره علاقه پټه شي. داس اذ انذر قومه بالاحقاف، کله چې یره ورکړه خپل قوم لره بالاحقاف د شګو پاړې رکو کې په هغه ځای کې، وقد خلت النذر من بین یدیه، او یقینا تیر شوي دي یره ورکوونکي د دینه مخکې، ومن خلفه دین رستو الله تعبدوا الا الله، په دې خبره باندې هغې راغلی چې او خلکو بندګي مه کوئ ما سوا د الله نه، هغه الله یو ومنئ. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقینا زه یریږم په تاسو باندې د عذاب د ورځې لویې نه. پیغمبر لګیا دی خیرخواهي کوي، او اصل خیرخواهي هغې چې هغه همیشه وي، نو د آخرت خوشحالي چې ده هغه همیشه ده، عذاب دی نو هغه بیا همیشه دی. نو توحید ومنئ. قالو نو دی خلقو یا جئتنا لتافکنا عن آلهتنا، وی آیا راغلی ته موږ ته دې دپاره چې واړی ته موږ زموږ د الهونه، ته زموږ د الهونه موږ اړی، فاتنا بما تعدنا، نو راوله ته موږ باندې هغه چې موږ سره وعده کوې، ان كنت من الصادقین کې یې ته د رښتونو نه، که رښتونی نو ځه راوله عذاب دې راوله الله ته ووایه. قال انما العلم عند الله، پیغمبر ورته وایي یقینا علم خدا الله سره دی، عذاب برازي نو کله برازي دا خدا الله سره دی، د دې خبر ما ته پته نشتی، الله را لیږي نه را لیږي، کله را لیږي کله نه را لیږي ما ته پته نشتی. وابلغکم زه چې راغلم نو په څه باندې راغلم، زه صرف په دغې تبلیغ باندې راغلم. وابلغکم ما ارسلت به، زه رسوم تاسو ته تبلیغ کوم د هغه څه چې زه پرې رالیږلی شویم تاسو ته. ولکنی اراکم قوما تجهلون، لیکن انما زه تاسو لره داسې قوم چې د جهل نه کار اخلی، تاسو په جهل باندې روان یې، دا تاسو کوئ، خپل هلاکت په خپله باندې غواړئ. الله پې باران بند کو، بیا پې وریځ راغله، نو فلما رأوه عارضا، نو کله چې ولیده دی پلنه وریځ، کله چې ولیده دی وریځ لره چې هغه پلنه وه مستقبله اودیتهم، چې مخکې راتلونکې وه د دې وادو ته، د دې کلي ته، د دې علاقې ته را روانه وه. قالو نو دې خلکو وی هذا عارض ممطرنا، وی دا پلنه وریځ دا موږ باندې باران به وورئ، دا باران ورون کی د موږ باندې راځي، موږ باندې باران کیږي. بل هو ما استعجلتم به، نو یا ورته پیغمبر ووی یا به زبان حال ورته وویلی شو، بل هو بلکې دا خو هغه دی مستعجلتم به چې تاسو ته دې سره غوښته، ریح دا خو هوا ده، فیها عذاب علیم، په دې کې عذاب درناک دی. اچھا ویلیم دی جن بادلوں سے تمنا تھی، امید تھی کہ برسائیں گے بارش، دغه وریځونه تمنا زمونږ دا امید داو چې دا موږ باندې باران وکړي. نو هغه کله چې راوورېده نو چمکتے ہوئے خنجر برسې وي، نو هغه پړقېدونکي خنجر راوورېده، تباهي جوړه. نو بعضې داسې چې هغه وریځ راغله نو په خلکو باندې چې راوورېده نو اور پرې راوورېد. ریح فیها عذاب علیم،
تو دمرو کل شین چې هلاکوي هر یو شی بامر ربها د خپل رب په حکم. فاصبحوا نشو دا خلق داسې لا یرا الا مساکنهم چې نخ کارې دا مگر کورونه د دي، کورونه و سړی پکې نشتی، ا سړی چې ټول مړ پراته دي. کذالک نجزی القوم المجرمین، دار بدلور کو موږ قوم مجرمانو لرا. ولقد مکناهم فیما ام مکناکم فی، یقینا موږ ټکانه ورکړه د خلق لرا فیما په هغه سکه ام مکناکم فی چې موږ ټکانه نظر کړی تاسو لپاره کی، موږ چې هغه لکم طاقت ورکړو، هغه لمغه سازو سامان ورکړو، ناغه موږ تاسو نه دي درکړي. داغي سره طاقت او بدني طاقت او مالی طاقت او داغي سره هنر او وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده، او ګرځولې موږ داغي د پاره وګونه او سترګې او زړونه. فما اغنى عنهم سمعهم، نو هیڅ فائدہ ورنکړه دیلا د دې وګونو نه د دې سترګو نه د زړونو من شي انس، یا لری نه کد دین عذاب د دې وګونو د دې سترګو د دې زړونو من شيء د معمولی غوندګي لګوندګي عذاب تیم لري نک. اذ كانوا يجحدون بآيات الله، کله چې دین کار کو د الله د آیاتونو، وحاق بهم ما كانوا بيستهزئون، اور اگیر کړه دی لرا هغه څه چې د خلکو پورې مسخره کولې، د چې څه پورې مسخره کولې ناغه هغه خبره وشوه، هغه سره اگیر کړه دی عذاب راول کنه راولا راغې په لاړ تباشو. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى، یقینا هلاکړي منګه غیر چاپه رستا سنا د کلو والونا. وصرفنا الآیات، او بیان کړي منګه مختلف قسم آیاتونه، لعلهم يرجعون، پار دې چې داخله کو ګرځي الله تا. الله وی قسمه قسم آیاتونه بیان کړي، نخې بیان کړي، داخله بیا نه مونږ. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، دا اعتراضو. ابتداء ندیجی پوری لس اعتراضون شیو دائی ولسم دے دائی ولسم اعتراض جواب کئی. دے خلق بانے عذابون راغل لی او دی لگیا دی شرکونه کرلی، نکه دی تا ویلے کیگی اگر تاسو دا شرک ولی کوئی دا اللہ نه سوا دا تاسو دا نور معبودان، دا نور ولی معبودان نیولی، اولیاء کرام دی، بزرگان دی، پیغمبران دی، سدی دی چی کم نیولی داغی بندگی کئی، داغی نصر و نیاز پیش کئی. نمک یہ مختلف اعتراضونو داغی جوابو شو. کله وی زمونږه اورینا او د دې هغه الله قبل دا رد کینا. دلته کې وی دغه الها وی منګه چې دې ترامد شواینو په دې کې زمونږه خیر دی وی. دا اوسنی خلق وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دلته کې په دې دور کې خلق وی اگر تاسو دا اولیاء کرام بزرگان د دې نذرانه شکرانه ولي کوي وای په دې کې زمون خیر دی. د دې سره چې کله مونږ نه دې ناسونو په دې کې مونږ خوشاله یو، مونږ په دې کې مونږ ته خیر ملاويږي وای. الله رب العزت وای دې چې وای دا خیر خبرې چې کوي دې چې دا الله نه سوا نور نیولي، دا الله سره حصدار کړي برخیز کړي دي، نو دیسه هغه مخکینو خلقوم کړیو کنه، ناغه مخکینو خلقو چې کړیو ناغي له سفیده ورکړه، ولی هغه باندې عذاب راغی نو په کار دي چې عذاب یې دفع کړی وي، داغي سیم دادی کړی وي، امدادي کړی دی نه، داغي امداد نه کړی نو ستاسو سیم امدادو کی. فلولا نصرهم الذين اتخذوا، نو ولی امداد نه کړی دی او کسانو اتخذوا من دون الله، چې دین ولی د الله نه سوا قربانا الها د پاره د تقرب، من دون الله الهتن د الله نه سوا نور نیولی الها قربانن د پاره د نزدېکت الله تا، چې دې موږ د دې په وجبانه موږ الله ته نزدیکی ګوي.
ناغو ولې امداد ولې نه دی کړی بل ضلوا عنهم بلکې کله چې په دې باندې عذاب راغی نو د دې نه خو هغه ورک شو ورګې شو بیا دې کار نه شو کولی وذالک افکهم او دا د دې دروغ خبرې دي وما کانوا یفترون او هغه چې دا خلک کم دروغ جوړوي دا خو دروغ قصې دي د دې دا د دې ځانه جوړې کړې شوي خبرې دي ذالک افکهم دا دې ځانه جوړې کړې شوي خبرې دي وما کانوا یفترون او دا هغه څه دي چې دې خلک د ځانه جوړوي د ځانه جوړوي دروغ وایي افترا کوي په الله باندې کله افترا کوي کله وایي په دې دا موږ ته الله ویلي وایي کله څه وایي کله څه وایي نو دا عادیان واقع وه تخویف اخروي د پاره دا تخویف دنیوي د پاره دنیا کې په هغې باندې عذاب راغی ورپسې دا بله واقع ذکر کوي د جناتو ګوره راغلي او غوږې ښودې دی قرآن ته ناغي لالا کامیابی ورکړه هغه لګیا دي نیت یې کړی د خپل قوم د خیر خواهی ترغیب دی پکې دې ته چې تم قرآن واوره تم قرآن باندې عمل وکړه تم قرآن خلکو ته ورسوه خبر راځي انشاءالله اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس دا کسانو چې لازم شي دا په دې باندې خبره فی امم په امتونو کې په ډلو کې قد خلت من قبلهم تیر شي دینه مخکې د جناتونه او د انسانانو نه انهم کانوا خاسرین یقینا دی وو تاوانیان ولکل درجات مما عملوا د هر چا لپاره درجې وجد هغه نه چې دی کوم عمل کړل وليوفيهم اعمالهم د پاره دی چې الله پوره ورکی دی لا بدل د اعمال د دی وهم لا یظلمون او دی باندې به ظلم نکي و یوم یورز الذین کفروا باور باندې چې پیش بکړي شي هغه ځان چې کفر کړل ال نار په ور باندې اذهبتم طیباتکم نو لکی بدیتا آیا تاسو اغست دی خپل خوشالي یا اذهبتم تاسو اغست دی خپل خوشالي خپل مزه فی حیاتکم الدنیا په خپل ژوند دنیوي کې واستمتعتم بها او تاسو فائدې حاصل کړلې پاغه باندې فالیوم تجزون نن ورځې بدله درکول کې تاسو لا عذاب الهون د عذاب پکون کې بما کنتم تستكبرون فی الارض پس سبب دا تاسو تکبر کاو پس ما کې بغیر حق پناه غبانې ما کنتم تفسقون پس سبب دي تاسو کوم فسق کاو واذکر اخا عاد او تذکرو کا د خلقو ته د عادیانو د خیرخوا اذ انذر قومه کله چې یاره ورکړه خپل قوم نه بلا قابه د شګو ډېر کو پاغزه کې وقد خلت النذر من بين يديه او یقینا تیر شي یاره ورکون کې د دې عادیانو نمخ کې یا داود علیہ السلام نمخ کې او من خلفی داغه نرستو د عادیانو نرستو مخ کې الله تعبدوا الا الله دا پیغمبر چې راغله یره ور کون کې راغله مخ کې راغله او کرست راغله د دې ټولو یو مسله وا یو خبره وا الله تعبدوا الا الله چې او خلکو تاسو بندگی ولې نه کوي دا الله تعبدوا الا الله خبره داسې وا الله تعبدوا چې او خلکو بندگی مکوي ما سوا د الله نه ان يخاف عليكم عذاب يوم عظيم یقینا یریګم په تاسو باندې عذاب د ورځې لوی نه قالون دې خلق وتویا جیتنا لتافکنان الہتنا اے راغله تمنګ ته دې د پاره چې واړې تمنګ د خپل الہونا فاتنا بما تعدنا نرا ول منګ باندې اچته موږ سره وعده کې ان كنت من الصادقین کې یہ ته درشتونو نا قال انما العلم عند الله پیغمبر وتوی یقینا علم د دغه خبر علم خدای الله سره دی او بلغکم او ظهر رسومت استما ارسلت بیا چې پر لګل شم تاسو ته ولكنني اراكم قوما تجهلون لیکن انما تاسو لره داسې قوم چې د جهل نه کار اخلي فلما راوه عارضا کله چې ولید دی پلن وریز مستقبل اودیتهم رم مخکی کیدون کی ود دی وادیان ہوتا قالوا ندیوه هذا عارض ممطرنا دا پلن وریز دا دامن باندې باران براوري ویل کې دوته بل هو مستعجلتم به بلکې دا هغه سي تاسو ته د سر غوښته ریحن فی عذاب علیم دا سلی دا هوا دا پدې کې ده عذاب لوی عذاب درناک تو دمرو کل شین هلاکی هر یو شی
هلاکوي هر یو شی بیا امر رب هدا خپل رب او کمانه فاسبهون دي داسې شو لا یرا الا مساکنهم چې نخ کارې دا مگر کورونه ددي کذالک نزل القوم المجرمین دارنګ بدل ورکوم قوم مجرمان لرا ولقد مکناهم فيما یقینا منګه ټکانه ورکړل دي خلق لا پاغه سکه ام مکناهم یقینا ټکانه ورکړ و منګه اغیلا پاغه سکه ام مکناکم فيه چې منګه ټکانه نظر کړی تاسو له پاغه کې وجعلنا لهم سمع و ابصار و افئده او ګرځولې منګه ورکړی منګه اغیلا را وګونه او سترګې وسونه فما اغنى عنهم سمعهم نو ایس پیدا ورنکړه اغیلا وګونو داغي او نسترګو د دې او نظرونو د دې من شيء سو از کانو یجحدون بیات الله کله چې انکار کوي د الله د آیاتو نو حق به مراګر کړ دی لره بما کانو بیستازیون اسج د خلکو پورې مسخري کوله ولقد اهلكنا ما حولكم یقینا هلاکړي منګه غیر چا پیرستا سره من القرى د کیلوالونا وصرفنا الآیات تفصیل سره بیان کړي منګه آیاتنا لعلهم يرجعون د پاره چې دا خلق راو ګرځي الله تعالی فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها نو ولنا امداد کړل د دې سره کسانو اتخذوا من دون الله چې نیولې د خلقو د الله نه سوا د پاره د نزدېکت نور الها بل ظلوا بلکې دا خلق گمراه شي دي بل ظلوانهم بلکې ورک شو د دینا وذالک افکهم او دا خود دی د ځانا جوړ کړی شي خبرې وي دا د دې دروغ او ما کانوا یفترون او دی هغه سوچ دې خلکو افترا کولا الله رب عزت مولا قرآن سنت بیان کول توفیق راکړي اللهم قنا عذابك وانت مسلم الله دې شفاء ورکړي الله دې مشفي انت الشافي لا شفاء لا شفاء